عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر يا أبا ذر أي عرى الإيمان أوثق؟ قال الله ورسوله أعلم. قال الموالاة في الله والحب في الله والبغض في الله. رواه البيهقي في شعب الإيمان. ډیرو درنو قدرمندو عزتمندو مؤمنانو مسلمانانو رونو، زمونږه نننې سبق دی حواله سره دی چې د انسانانو په خپل منځ کې مضبوط ترین رشتہ دا د اسلام رشتہ ده. دا ټول رشتې دا کټ کېدې شي، خو د اسلام رشتہ نه ختمېدونکې رشتہ ده. دیو جنا د اسلام د فارا چې چا قرباني ورکړې ده، نن هم دا غوی نمونه ژوندې دي او نن هم تاریخ هغه یادوي. ابو ذر رضی الله عنه هغه سړی دی چې د ابو ذر د غفاری قبیله ابو ذر سردارو یو ورور راغله او مکی معظمه ته او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات شوه او هغه چې څومره داغه ملاقات وکړو دا خبره زده کړه چې دا د الله نبی صلی الله علیه و آله وسلم لري او دا دروغجن مخ نه دی. نو ابو ذر ته خبره وکړي چې نبی آخر زمان دی او بل څوک نه دی، محمد عربي صلی الله علیه و آله وسلم. دوی زنه خپل زما معلومات کوما داغه نه بعد بخپل د پلار نیک دین بدلو او بیا بزو اسلام باندې ایمان راوړم. چې کله راغې مکه ته د مکه دا حالو چې چا با کلمه ویل غمر له دعوت ورکولو، چا با ملمتا مسافر تا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه خودلو که خوین او هغه بیا خلق وجلو او بیا هغه ته ډېر لوی اذیت ملاوي دو. نو چا نه به تاسو کو چا بغ نه کو بای دلتا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سوق دے اچا بغ نه کو دې کې سلوي خورز تیرې شوې او د زمزم او به اس کولې په سلوي ختمه ورځ باندې تپوس کې علی رضی الله عنه چې مسافره میلمه ډېر ورځ دینما استاسکار دې دل راغلې هغه ما ته خدشه لاحق شو چې اسنه دي د مشرکین مکه سره منسوبه جوړ کړي او نبی له سلام را لمنډ کی اناشنا سړی دی او اوړي راوړي اوس چا سره خبرې نه کوي څوک سره کینی پاسیم نه. نو هغه وای ما وته وی چې په نبی آخر زمان پس راغله دا سره ملاقات کوم او پیژنه مې نه څوک را لخینا او دو نورځي موشمات چې راځه خبرې مکوا والله کی خبرې نه ښه کینو خبرې وکاو. نو کور له بوتلو روټي پیو خړه شپه وسته رکړه د ابو طالب سے زویو د مکه د سردار بشه او چاو تسن شوې عام چا دې ملمم کور لنه شو بوتله دیو جنا شپه تیر شو نو دوته وی په سحر چې کله زما زو چا سره غاړه ملاو کما ملاقات بکوما په لار کې وکړه الله دې بدلوم کله به دسمات کوم تما پس لاره ناراضه ما سې کوا زبر ملاقات کوم د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره. نو وبشي چې کله دې لاړو هم دغه طریقې اختیار کړو ملاقات چې وشو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وته وی کلمه شهادت وای او پټه وساته ښا چې کله اسلام غالب شو نو بیا به احکار کی نو بدغه موقع باندې هغه ټینګ نشو وی د الله پیغمبره د 360 خدایانو د باطل لپاره مې په دې تنګو کې او په دې غرونو کې چغې والدي
او نن بزو د حق خبره پټه کوما نن بزو د الله توحید ناره په پټه ساتما سوال نه پیدا کی هغه په حرم کې چغې کړې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله مشرکین رالا په حرم کې به د پلار دشمن تم سنوي د پلار قاتل ته به امبر نه کته ودا د حرم احترام دی او دشمن لوم چا سنویلا لیکن د اسلام خلاف ټول قانونونه ماته دا په حرم پاک کې ابو ذر سے راو فرزو سر علماء کو سمیو بیہوش کو عباس سے راغے اللہ تبا کا دا غفاری قبیله سردار دے د قوم قبیله تاسو خپل تپوس کولای شي دا څه کوي او د خزو بچو با رزق څنګه راوړی دا خو بین الاقوامی منډهای په خله کې پروت دی لس لار بدل کړه دوی په لار بخامه خاورځي دا کار چې کله وشو نو پرې خلو بیا چې په وښ کې راغی بیا چغې کړې بیا یې وهو بیا تیاغه خلاص کو په دریم ځل چې په دریم ځل په وښ کې راغی نو بیا کلمه شهادت وی بیا یې وهو بیا تیاغه خلاص کو بیا وته په الله مې قسمی په الله د کعبه پرم مې قسمی خپل ټوله قبیله به د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په شا باندې ودرو او بیا دې شو شو داغه د قبیله او یا تیا کسان مسلمانان شو عزتمندو هغه دین نن موت تا واله دي اجي ودی باندې پدې په شمه چا سر شیندو هغه شریعت نن زما استا په کور کې زما استا په مسجد کې زما استا په چاپیرچل کې د قران په شکل کې بیار او مددگار پروت دی د بے بسې په عالم کې دا د جمی وګدش پته رشوا ډېر خلق ودره پر مستوفقم نه ملاوي دا دومره لوی شپته رشوا چې چا قران ویل هم دین په کار چې سحر بیا راوالی نه خپل مرزي ده نو خپل خوخره او سوچ په قران نه پوهیږي با بیا هم دا خپل سړی دی او خپل مسلمان رو مور او خور ده او ګرځي وا احساس باندې هم نشتا چې زمون د نجات لار سره د الله ته درسېدو د رب العالمین سره تعلق جوړولو سره قران او حدیث قران او سنت بل لار نشته الله مبخا نو دې حدیث کې ابو ذر سره د الله نبی خبرې کوي کما کړای د ایمان ډېر مضبوطه ده هغه الله او د رسول ډېر خپوي زما د خبره نه او زما د علم نه دا علم وشد ده الله او رسول عالم وي نو یې فرمایل د الله د پاره مینا او د الله د پاره بغض دا اسلام مضبوطه کړای را کله امت کې دا خوبي پیدا شوه د الله د پاره مینا کول امت بیا به دا مسله نه دا ولی د اسلامی دنیا دا مسلمانان چې نن د پاکستان دا مسلمانان را پاسي ټول پټولا یو خاص طبقه نه خاص مسلمانان عام مسلمانان او د ټول دنیا دا مسلمانان را پاسي د خپل بادشاہانو ته جوړو پتا سو خرڅ شو د خپل پوجانو ته وای پتا سو مون خرڅو ترکم مرض علاج چې بیت المقدس ورانی یو لزر او 15 لزر مسلمانان شهیدان کیږي او 1000 جلاوطن کیږي او ټول کو پر په یو پیج دی او تاسو دا غوي د غلامۍ او د بېمانه زنار غاړه تا چول او ټس نمسکیږي نه دا ټول به درست او ټیکوي یا دا ټول را پاسي او دا وای چې رمونګه اس قانون نه منو سیوا د اسلام خپل ټول بوتان مات کی او د الله دین د فارو درېږي تاسو ګورئ چې انقلاب راځي کنه راځي خو زموږ خو دې سره سکار نشته زمونږ دین خو دغه دین دی چې موږ وکړو بس پوره دی او زمونږ محبت هم د خپل مرزي دی او نفرت هم د خپل مرزي دی چا سره چې مینه ده نو د هغه څه بنیاد او وجود نشته اره دنیا غرض او مفاد دی یا بستار چانه یا
یا بستانه د چای په الله مې د قسمی نور څه نشتا په دې معاشره کې تاسو وګورئ د غریب سړي جنازه نو هغه هم دې سیله کوي لس کسان پکې نه دا زموږ د بیمانه انتها نه ده او غریبان ډېر دي که مالدار ډېر دي غریبان ډېر دي مو غلامان یو او زمونږ ذهنیت او زمونږ هر خبر او هر کار د غلامۍ دا مې ته وړوکی مثال وي زمونږ هر څیز د خپل غرض دپاره دی ان تر دې چې د مسلمان جنازه دا هم د الله د رضا لپاره دی یو ما ته هغه ورځ یو جنازه کې شریک وي دا غریب څه ما غریب دې څه خلک غریب امر نه خلک په مخ د ځمکه شته دا غریبان د الله تعالی د رضا لپاره کردار ولې نه ادا کوي چاته سپیندادا څنګه خیرون سره خدمت دي جنو امو سره چینس کې خپل غریب ورو سره آته نه چې ما سره چینس کې د خپل غریب ورو مدد نه کوي مرسته نه کوي د ټول ناس ته ولاړه هم د دنیا د غرض لپاره تاسو لا معاشره وګورئ دا طبقاتي ذهنیت به ختم شي غټواله کچواله به د خلکو د مال د وجې نه د پیسو د وجې نه غټواله او کچواله به د دین د وجې نه د تقوا د وجې نه چا کې څومره تقوا لا دغه ډېر عزت د قران وي د شریعت وي نفرت بم د الله لپاره مینه بم د الله لپاره عبد الله ابن عباس سے وای رضی الله عنه د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمای لابي ذر ابو ذر توای یا ابا ذر یا ابو ذرا رضی الله عنه ايعر الايمان اوثق د ایمان کما کړه ډیره مضبوطه قال الله ورسول اعلم وی الله دا رسول خفویږي قال الموالات فی الله والحب فی الله نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل د الله د رضا لپاره په خپل منځ کې مل ملاب دوستانه د الله لپاره محبت د الله لپاره والبغض لله بغض او نفرت د الله لپاره دا د ایمان مضبوطه کړی دا چې ستا مینه د الله لپاره د چا سره نشته ستا نفرت د الله لپاره چا ته وړې بېننګ مسلمان بېډنګا ته په دین باندې ډونګ نه کې ستا د دین سره مینه نشته یعنی ستا د نفرت او د محبت معیار به دین اسلامي څوک د الله دین د سپک ګوري ما پلار ولې نه لري مال وسره بغض پکار نفرت پکار دی ما رور ولې نه لري ان تر دې زما بیبي ولې نه ده بیا ماحول ټیک شي او مینه په دې بنیاد پکار جوړ پیژنم نه خو سره صحیح مسلمان دی په دین باندې چلی قابل عزت دی ما لپاره دا خو به پونګي الله راولي الله دې صحیح